مقر بالذي قد كان مني خدا بندہ میں سرتاپا خطا ہوں اسیر پنجے حرص و ہوا ہوں فقیر و خاک سارو بے نوا ہوں برا ہوں پر تیرے در کا گدا ہوں الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی الہی تو رحیم بے کسا ہے الہی تیری رحمت بے کراں ہے الہی تو ہی خلاق جہاں ہے الہی تجھ پہ صدق دل و جاں ہے اسیر دام ہوں جرم و خطا کا ہے کیا کہنا تیرے لطف و عطا کا الہی عبدک العاصی اتاک مقرا بالذنوب وفدعاک ان تغفر فأنت لذاک أهل وإن تطرد فمن لي سواک إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني الہی مجھ پہ رحمت کی نظر کر میرے عیبوں سے یا رب درگزر کر شب تاریک دل میں تو سحر کر کرم گستر ہے تو اور بندہ پرور سوا تیرے نہیں ہے کوئی میرا میری جان بھی ہے تیری دل بھی تیرا سیاہ بختی نے آ کے دل کو گھیرا ہے افسایا گناہوں کا گھنیرا الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی بقا تجھ کو ہے حاصل میں ہوں فانی تیرے قبضے میں میری زندگانی ندامت سے ہوں یا رب پانی پانی خدا میں تیرا بندہ ہوں عاصی الہی لا تعذبنی فإنی مقر بالذی قد کان منی ټول په خدمت کې درخواست دی چې پروګرام بالکل په آخري مرحله کې دی انشاءالله او لږ ساعت پس به انشاءالله زمونږ خوږ میلمه چې د سیالکوټ نه هغوی تشریف راوړي مولانا عمران رشید صاحب هغوی به تقریر کوي
او د هغې نه پس موږ طلباو ته انعامات ورکړو او بیا به دعا کوو انشاءالله. بالکل مختصر مرحله ده، تاسو د تلو او د پاسېدو کوشش مه کوئ، اگر چې د دې خبرې مونږ ته اعتراف ته چې ډېر وخت وشو او تاسو به ښه ستړي شوي یې. جزاکم الله خیر. د هغې نه مخکې به د ختمونو او د دعا نه پس به بیا انشاءالله روټۍ ټول به انشاءالله ټول مېلمانه چې څومره دي د ټولو دپاره د روټۍ انتظام دی، لهذا تاسو هغې وخت پورې زمونږ سره په دې ټول پروګرام کې شریک شئ. جزاکم الله خیر. ما عرض وکړ چې زموږ اخوک مېلمه به تقریر کړي، د هغوی نه مخکې زه دعوت ورکوم مولانا مفتی امدادالله صاحب دامت برکاتهم ته، هغوی به د دې طلباو ته، هغوی استادانو ته او د هغوی والدینو ته مبارکباد پیش کړي، مېلمنو به شکریه ادا کړي او دغسې یوه نکاح ده د محمد بلال، هغه نکاح استاد محترم پڑھوي انشاءالله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. زما عزت مندو قدردان مسلمانانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد گرامی